نوم زما خپل پوره نوم محمد ظاهر دی او د ټیلر دکان چې دی نو دا زما د ایم زیډ کریشن په نوم دی، ایم ظاهر ټیلر. او د کپړې دکان مې په ایم زیډ فیبریکس باندې کولاو کړ او د مخکې نه تقریبا 28-29 سال نه زه دې مرګره کې کار کوم. الحمدلله د هر قسم تفقیق غاګ زما سره شته، که ډاکټر دی که انجینیر دی او که دغه شانته بازار والا خلک دی لکه عالمان حضرات، تبلیغیان حضرات او دغه شانته د معاشرې نامور هر قسم شخصیات زموږ خواله راځي. هغوی دپاره موږ د کمیس پرتوګ کپړې او دغه شانته د کوټ واسکټ دا خدمات موږ هغوی پوره کوو. او الحمدلله د ډېر وخت نه زه مردانه کپړه زیاته د کراچۍ کوالټي او دغه شانته د کوټ واسکټ کپړه دا د انګلینډ او د مختلفو ممالکو یعنې دا ساتمه ځان سره. نو د دې وخته پورې الحمدلله ډېر عزت او د خوشحالۍ ټایم په دې مرګره کې تېر کړو. باقي چې څومره زندګي پاتې ده نو کوشش به زمونږ دا وي چې یاره خلکو ته خیر ورسوو. زما عقیده دا ده چې زه بازار ته راننوځم نو دا ویل کوم چې الله خیر مې نصیب کړي، خیر رانه خور کړي. او د اوسه پورې الحمدلله داسې څه بېکاره کار به زه انشاءالله دا نه شوی. او د دې وخته پورې په بازار کې وخت لا روان دی، تېرېږي، باقي نه ده معلومه چې څومره ټایم پاتې دی. صحیح. حاجي صاحب ظاهر حاجي صاحب دا راته ووایه چې ستاسو خوا له کوم طبقې خلک ډېر زیات راځي؟ افسران ډېر زیات راځي، انجینران یا ډاکټران یا چې کوم نه د های پروفایل خلک داسې مو اورېدلي چې ستاسو خوا له ډېر دغه خلک راځي؟ اکثر لیکه پړه تعلیم یافته او داسې سنجیده خلکو سره الحمدلله زموږ واسطه پرې وځي. یو ورځ زما یو شاګرد و هغه ویل وکړو ویل یاره دغه د ستا تعلیم شته نو د دې وجې نه ستا تعلیم یافته ګاګ ډېر دی. نو زموږ تقریبا په هره طبقه کې زموږ حصه کېږي، لکه که ډاکټر دی که کمپاوډر دی که دغه شانته میډیسن والا دي او که د دې نه علاوه عالمان حضرات دي داسې د ایجوکیشن والا دغه هر یوې شعبې کسان زموږ الحمدلله شته. چېرته لاړ شي داسې ناشنا ځای ته څه کار باندې نو د ټولو نه مخکې پکې موږ خپل ګاګ او خپل واقف کسان یو، زموږ هر قسم ګاګ شته. صحیح. د بل دا راته ووایه صاحب لکه تاسو خو د ډېر مخکې نه دلته په تیمرګر کې د خپل روزګار کوئ که نه؟ لکه موږ چې ګورو نو هر یو سړي په نوم باندې ستاسو نوم چې کوم دی د هغوی په زبان باندې دې مطلب دا دی چې یاره تاسو یو کامیاب دکاندار، کامیاب یو بزنسمین، یو کامیاب ټیلر یاستئ. څه وجه کېدای شي ستاسو د کامیابۍ د راز په څه کې؟ یاره داسې شی دی زما معیارو کې دکان و په سن 85-86 کې نو زما یو پارسیخوان شاګرد و نو هغه د کار سره ډېره زیاته مینه کوله. ما د هغه نه یو ورځ تپوس وکړو هغه علیم مال مولي صاحب دا راته ووایي چې ته دې کار څه ولې مینه کوې؟ نو هغه یو شعر وی کسب کمال کن کې عزیز جهان شوي بې کسب بې کمالي نه ارزښت جوي. نو ما دې تپوس وکړو مال په پارسۍ داسې پوره نه پوهېږم د دې تشریح راته وکړه. نو هغه ویل وکړه ویل کسب کمال یې زده کړه چې د ټولې دنیا خپل شی، بې کسبه بې کماله سړی د یوې وربشې قیمت نه لري. او زما خپل عقیدم دا وه د شاګردۍ د وخت نه چې ته یو ادنا کسب زده کړه خو دا ته کمال ته ورسوه. غونډ کراچۍ ور چې څوم نوم دی جینټکس، ټایمټکس، ګریس وغیره، جینجي، باراني مالونه هم پکې، کاټن انډیکاټ او انډیکاټ هم اوس کراچۍ یو نوي مالونه را سټارټ شوي، عامه کپړه هم پکې راځي. نو الحمدلله ښه کوالټي ساتو. کاټنو کې هم هر کوالټي میلاویږي او په واشن ویر کې میلاویږي. جینټکس او الکرم او ګل احمد دا ټول پروډکټس دغه ته څومره وړي بس ټول ساتي. لاهور مالکم ټول ساتو لکه بازار کې. او سره غماشي دا اوس چې کوم نه دا ډیزاین دې سره ده دا امپورټډ مال دی، دا باراني مال دی، دا د ټایم کې چې ولا ډیزاین دی کپڑا. صحیح. ډېر خواړه دا چې کوم دی دا اوس باراني مالونه دي. دا سوټ واسکټ لکه میچنګ اکثر ځینې کسان غواړي نو دواړو کې چلیږي. لکه دا عقیده زه نه لرم. زما که ډاکټر دی که زما یو غریب سړی دی زما خپل کوشش دا چې یاره زه هغې سره تعاون وکړم او چې کوم زما حقوق دي زه د هغې کې پرېږدم بلکې سیواوالی ونه کړم. او د ډاکټر یا دغه شانته د های پروفایل د دې کسانو نه اثر نه شو اخیستی چې د هغې نه پیسې واخلو. او د غریب سړي سره تعاون البته دا انسانیت او زمونږ فریضه ده، لکه کوشش کوو چې هغه ته 50 روپۍ 100 روپۍ کمې کړو. نو داسې کوو داسې او کار مضبوط او کار خو زمونږ په یو انداز دا نه کوو چې یاره دا لکه دا غریب دی لکه د نه ځان خلاص کړه، دا مالدار دی د توجه ورکړه، دا تعلیم یافته دی د عزت وکړه، او دا بې تعلیمه دی د پروا نه شي نه. دغه اصول هم نه دي. هر چا ته تقریبا د خپل حق کوشش کوو چې هغې ته خپل حق میلاو شي زموږ طرفه. صحیح شو. ملګرو دغه ام ظاهر ټیلر چې کوم تاسو ولیدو
او هغوی د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. د 1985 نه دیو به په معیارو کې کار کوو. بیا د هغه وخت نه دا سلسله روانه ده، شروع ده، او الحمدلله وختن په وختن الله پاک دیو له ترقي ورکوي. د هغې د ترقۍ اصل کې راز دا دی چې کار په نفاست سره کوي، په مضبوطۍ سره کوي، اوریجنل کار کوي. لکه دا نه دی چې وختي طور د چا د واسکټ پیسې والي یا د جامې پیسې والي او نه بس بالکل د ګارنټۍ خبره به او په ایماندارۍ باندې. نو موږ ټولو له هغه شان په کار دی چې په دکاندارۍ کې په کار کسب کې د ایماندارۍ نه کار واخلو، او دغه زموږ او ستاسو د آخرت د یو نجات ذریعه هم ده او په دنیا کې هم د کامیابۍ دغه یو راز دی. ډېره مهرباني، الله مو ښه او آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.